تا سره چې دا غلط کار وکړو تاسو ته بیا څه وی چې خبره به نه کې خبره به نه واضحه کې خبره نه مړ کولې مې چې زه د هغه ځین را پرېښودم نه خو بس زه ترې الله بچ کړم. زه دا خپل ځان تپوس نه کوم ما څه دا وشول خو 200 کسان د دې نه مخکې دې 200 ماشومانو سره کړي دي دا کارونه. او دا چې څنګه د ماشوم چې کم دا خبره وکړله او چې دا کم نور ماشومان ګوري هغوی ته هم چې کم دی د والدین ته یې خواست دی چې هغوی د خپل بچي دومره منټلي طور باندې تیار کړي دې خبره ته چې هغوی سره سم داسې حرکت کېږي نو هغه دې راځي خپل والدین ته دې وایي. تا سره چې دا غلط کار وکړو تاسو ته بیا څه وی چې خبره به نه کې خبره به نه واضحه کې خبره نه مړ کولې مې چې زه د هغه ځین را پرېښودم نه خو بس زه ترې الله بچ کړم. مطلب ته نه پرېښې تا بیا څنګه پلار ته حل وی ما بیا داسې پلار ته حل ویل چې زما پیسې باندې پیسې راوغوښتلې پلار نه او د هغه ځین کرایه ګاډي کې کېناستم او کور ته راورسېدم زه جي کور ته راغې پلار ته دې حل وی او جي هغه نه مخکې هغه رپورټ کړی هغه څه رپورټ کړی هغه دا رپورټ کړی چې یو دغه 2 لک روپۍ وړي دي یو ګوت مې وړي ما که پیسې وړي وي نو ما به پلار نه پیسې کله پیسې راغوښتلې تا به پلار ته بیا دا حل نه ویلو. او جي ګرانو کتونکو نه پوهېږو یاره چې دا څه روان دي او دا څه کېږي والله مونږ خو دا کیمران کوم دغسې غم به وینو دغسې خفګان به وینو الله دې رحم وکړي نن سبا دا وکې ډېرې کېږي خو زه هم یاره دې ماشوم ته ډاډ ورکوم چې دې ماشوم پلار ته حل وي او پلار ته راغو چېرې ما سره پاپا دغسې کار شوی دی وایه بچې زما په خپل ځان باندې دومره دغه نه و خو زما د ملک د پاکستان بچی ته دا سوچ دی که سبا دوی سره دا وشي نو بس بیا به ابټ چې کم پولیس دي لاس یې درله درکړو ابټ پولیس او جي لاس یې درکړی دی رپورټ یې اخیستی دی کاروایي جاري کړې ده کس ګرفتار کړی دی که نه نه جي کس ولې نه دی ګرفتار شوی کس نه دی ګرفتار شوی دغه مطالبې له موږ راغلي وو دغه خبرې ته راغلی چې کس دې ګرفتار شي او چا دا زیاتې کړی دی او سزا دې ورته مقرر کړی شي. عاصم بھائی یو جهان من په الله ګران شي داسې وینو دا څه روان دي بار بار کاشف علي هم دغه کیمران کې دغه مایک راولي نن بیا یو ماشوم سره زیاتې بسم الله الرحمن الرحیم. بېشک بالکل چې دا کم واقعه د ماشوم سره شوې ده دا انساني سوز واقعه ده او دا یو واقعه نه ده زمونږ په دې معاشره کې د تیر شوی زیات ټایم نه دا واقعه ډېر زیات شروع شوي دي د هغې یو غټه وجه دا ده چې کم مجرمان دي هغه چې کم دی نه هغې ته بر وخت سزا نه میلاویږي هغه چې کم نو کلیام ګرځي څنګه چې د ماشوم سره زیاتې شوی دی داسې بې شمېره ماشومانو سره چې کم دی نو اوسه پورې ظلمونه وشو خو چې کم دی حکومت عدالتونو دی چې کم دی د چارواکو اوسه پورې چې کم دی دغه ظالمانو ته هېڅ څه نه دي ویلی چې په کومه ورځ دغه خلکو له سزاګانې میلاو شولې چې سرعام پانسي شو او دوی ته ښه قانوني په دوی باندې چې کم دی نه ګرفت سخت شو نو زه به د الله نه امید دی د رب نه مې امید دی چې داسې قسم له واقعات به ختم شي. یو د ټولو غټه خبره څنګه چې دی ماشوم دا یو زړه وکړو او حوصله یې وکړله او هغه راغو خپل والد صاحب ته ویلې ګوره موږ په معاشره کې ډېر زیات داسې واقعات ګورو روزانه چې داسې د خلکو ماشومانو سره وشي خو هغه چې کمي نو بیا د شرم د وجې نه د حیا د وجې نه چې مطلب دا د خلک په څه وي او هغه خلک خاموش شي د هغې د وجې نه چې کم دی نو بیا د هغه کم کس چې هغه کار کړي هغه نور هم ډاډه شي هغه نور هم چې کم دی نو دا کاروي شروع کړي که دی ماشوم مطلب دا دی چې دا خبره پلار ته راورسوله واضح یې کړله نو دا د دې ماشوم چې کم دی یو ډېر غټ احسان دی په دې را روان نور ماشومانو باندې او دا چې څنګه دی ماشوم چې کم دا خبره وکړله او چې دا کم نور ماشومان یې ګوري هغوی ته هم چې کم دی د والدین ته یې خواست دی چې هغوی د خپل بچي دومره منټلي طور باندې تیار کړي دې خبره ته چې هغوی سره سم داسې حرکت کېږي نو هغه دې راځي خپل والدین ته دې وایي چې د هغې بر وخت چې کم دی ازاله کېږي او کم شیطان سبت انساني هغه باندې چې کم دی نو بر وخت چې کم دی په هغه کاروی وشي او د هغه نه نور ماشومان بچ شي نو د دې والد صاحب هم دلته کې موجود دی ماشوم چې کم دی په تفصیل خبرې وکړلې والد صاحب هم په تفصیل خبرې وکړي موږ صرف دا غواړو چې د ماشوم سره د انصاف وکړي شي د دې یو صفا انکوایري وشي چې دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وشي اوس مطلب دا دی چې په اورېدو کې دام راځي چې سړی چې کم دی نو با اثر دی د امریکې نیشنلي ټیم د ورسره
پته نه لګیږي چې کیدی شي بارم فرار شي. نو مطلب دا دی چې مونږ صرف دا غواړو چې د دې شفاف انکوایري وشي او چې کم حقایق دي هغه منظریان ته راشي. د والد صاحب الریډي دا خبره کوي چې مطلب دا دی جنسي چې کم هغه میډیکلی رپورټ او ډي ان اے هغه چې کم دی نو هغه هم شوی ده. نو اوس چې کم دی نو حکومت پاکستان ته عدلیات ته دي ته پکار دا ده او پولیس ته پکار دا ده چې په دې باندې بر وخت ایکشن والی او چې کم مجرمان دي هغې ته د کار وایي سزا ملو شي. جهان مننه چاچا را مخکې چې ګرانو کتونکو یاره ټیسټ هم شوی دی خو هغې کې بالکل دغه کار شوی دی. خفه په دې یم چې نن دې ماشوم ته ما مخ پټ کو نور کله چې زه خپرونه کوم نو هغې کې مخ کاري بیا خلک څه کوي هغې صرف کمنټس کوي چې هاي 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 هغې ته زه هم روچت شي یاره تاسو هم روچت شي د ظلم خلاف اواز اوچت کوي. یاره ظلمونه به در څو پورې زموږ د بچو سره کېږي در څو پورې به زموږ بچو سره زیاتیات کېږي که چېرې چوپ پاتې شو که نه نیکسټ ټایم به ګورئ مونږ ډېر زیات خراب شو. چاچا دا وایه بچي له مې د مخ پټ کو دا څو شو دا څه راغله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زما د غریب اواز د حکمرانانو ته ورسوجو. دویم خبره دا ده چې زه ټیک د غریب یم خو لالچي نه یم بې غیرته نه یم ما جی دا نو سوچ یاره زه د دې ماشوم ګټې ته ناست وم. زما دا کارګر دوستان راغلي دي دا د جهانګیرپورۍ نه دوی ګواه دي په ما باندې چې ما دلته د محنت مزدورۍ حق حلاله مزدوري کوله. الحمدلله ما ته څه خبرې کمې خو نه و که نه. زما یو ګاونډي دی هغه ما ته وویل چې جی دا ماشوم دی دا زما په کار دی د عمرزو یو خان دی زما دوست دی د هغه نوم دی میا افروز باچا د دې ګاونډي نوم مې ماسل لجي. نو ده ما ته وویل چې دا ماشوم مال راکه او د ده په کار دی او دا دلته سرکاري سکولونو منلو کې چې کم تعلیم کېږي دا خو هېڅ تعلیم نه دی. او دغه شنه شنه باغونه عجیب ما ته وښودلی شو زما دې زوی ته وښودلی شو بار بار یې موږ مجبوره کړو. ما لومبنۍ پیره باندې ده ته دا وویل چې زه لا جمدی ما چې کله مړ شوم که نه زما ګاونډي ته به په ما باندې خفه کېږي که نه بیا به دا یتیم وي بیا که ته دله څه کیې نو هغې به الله تعالی اجر او ثواب درکوي. ټیک شوه جي د هغې باوجود هم زه د پرې نه ښودم 3 4 5 پیرې 10 پیرې دی ما پسې بار بار راغلی چې په دې هم نه ده شوې. بیا دلته کور ته زنانه رالېږلې د ده مور پسې هغې هم ما ته ویلې چې بس دا چې د دونه دغه کوي نو خپل زوی مو سره شته نو ته داسې کار وکړه چې بس ورکه تعلیم دپاره د دغه دپاره د ده د پوج نوکري خوښه ده دی به کامیاب شي غټ به شي موږ به سترګې اوچتي موږ ملاتړ به جوړ شي دغه یو زوی الله راکړی. نو ما څه وکړل دوستانو تاسو وایې زه د اوریدونکو ته وایم چې یو پلار دا داسې قسمه خبرې وشي چې هغه د بچي د مستقبل د آینده د ښایست دپاره وي که نه نو هر پلار به غاړه کېږدي او بیا د ګاونډي په ذموارۍ هغه ګاونډي چې ما سره 50 کاله تېر کړي وړوکې رالوي شوم دوی سره زمونږ پلار نیکو سره پاتې شوي دي که نه جي او هغه ما سره دا دوکه وکړه چې یاره داسې سړي ته زما زوی او هلک په دې دوکه باندې چې د باندې به ښه تعلیم کوي د ته به ښه نوکري میلاویږي د باندې کار کول نشته صرف دغه ګایا معیار یې بل دي په هغه کور کې چمن کې یو بوټي اوبه کول دي یا مطلب دا یې دغلته اوبه لکه راواله دا چشمې بې ځایه پرتې راوړه راله میلمه راغی چې ولر وباسه دا قسمه کارونه دا نه چې مطلب موږ پېچه ته زور کار کوو کور کې د دې لوریانې او دله داسې ماشوم په کار دی چې هغه نابالغ نو دغه سوچ باندې ما زه زم یو پلار یم زما هم خدمت کې دغه شان هغه هم یو پلار دی زه د هغه به هم خدمت کوي نو په دغه سوچ او په دغه فکر باندې ما دوی ته دا هم ویلي دي چې زه د دوی پیسې نه غواړم د دې زوی چې ته دونه وایې که نه چې زه په ده تعلیم کوم که نه او هغه ما ته دا هم ویلي چې د باندې به د کال 1,00,000 روپۍ 80,000 روپۍ 1,20,000 روپۍ چې څونه خرچ هم د کال لازي د پرایویټ سکولو هغه مونږ برداشت کوو او چې دی 10 کاله تعلیم وکړي او دی زلمی شو که نه زه با اثره او زه یو داسې انسان یم چې زما تعلق دی اول به دی په خپل میرټ باندې کامیابېږي او چې نو بیا به ما نه نی پاتې چې کومه نوکرۍ باندې دوی ګوته ږدي تاسو ګوته ږدئ مونږ به هغه نوکري کوو نو ما ته دا ویلی شوي جي او د سره دا حادثه وشوله اوس زما مې فایار کړی دی چېرې د ماشوم ما نه پیسې وړي دي جی نو خبره خدا ده چې داغه سره جواز پاتې نشو بل
ټیک شو دا خو د مرګ په نیټه باندې د بوتل و دې چې راغلو تا ته هلو ویلو کور ته راغلو د څه وی نو اگر څه ما پایر کې ویلم دی او تاسو ته به هم وایم خو دومره ټیم دغه دی کنه چې هغه خبره بس تاسو ته پورا خبر یو کا تعال راغو ما سره د چې ما سره ملو شو ډیر ورخته د پی سی او ولا تزان رسولو جی هغه پی سی او ولا ما ته کالو کو دا عبد الله ستاسو د مجیدات میزوی دی تاسو خبر کوي یار زه د مردان اوسیدونکو په پډاباد کې دا د موبایل دکان دی ایزی لوډو پیسو مې سو کار کوم جی نو ما ته کال لاغه نو ما چې چت کوم سوق دی وي عبد الله ما په جړاو راته چغي والي وي پاپا وي دغه سي مهرباني وکما پس 100 روپۍ ولېګا چې صرف دې ځنه ضرور سګم بیا بنورال ته ز خپل ویم نو ډیر ور خطا شوم دکان نه پاسه د لمنډه میکړې پیسې مولې غلې بیا می دوباره رنګو کا هغه پیسې ولا ته مېرور د زما زوی دی سونه پیسې لګيږي زړه لګوم ورځي خرابېږي دیاړي ما ترسيږي ته مهرباني وکړه د زوی ما تر ورسو د خدای د خاطره کنه ځکه او مې تا ته بیا ویلي وای جی بس بیغم او سیدا زما بچی ان شاء الله دا بزه دسي محفوظ الله سن لور کوم او تا ته ان شاء الله سلامت درسي او ما غسي وش ولا اغه ما ته خدای پاک رو رسول او په الله تعالی لري شکر گزار کاروبار څه دی روزګار زما روزګار جی د ټیلری د درځي توپ کار کوم دا ټول 400 مم پیجنې سرری روم مم پیجنې مختیابات مم پیجنې زمونږ د لومبنه د چل د دکړې او د کاریګری زی چې دی جی دا زما د جنگیرپور دا موبایل نمبر وایا زما نمبر جی 030982438 دا د موبایل نمبر دی جی زما ماشوم غیرت او په دې ماشوم بغیرت کې دا ماشوم بغټه اوس صحیح ده زه یو درخواست زما دی جی دا یو بل ویم زما آرمی چیف صاحب ته صحیح ده زما وزیر اعظم صاحب ته زما چې کوم دی د صوبې وزیر اعلی صاحب ته اپیل دی درخواست دی منت کوم چې زما د دې غریب आवाज دی ووري او زما د مجرم دی ډیر زر تر زره ونی ولې شي که داسې ونه شو نو زما سکه زما غو نور ډیر پلارانو به د قانون نشي دی غوره هغه اعتماد پاسيږي جی اړه به مات شي جی داسې ماشومان به بیا څوک بار نه پری مخکې به د پیغلو خلکو خیال ساتو کور به بار نه پری خو دی اوس بیا به د لکانو د ماشومان هم نساتي در رحم وکي ما ډیر اپیل تاسو ته جی بچي سوي غواړي زه دا غواړم کنه زه دا خپل ځان تپوس نه کوم ما څه دا وشول خو 200 کسان د دینه مخکې د 200 ماشومان سره کړي دي دا کارونه او درې د ویلې دي ما ته په خپل خپل چې درې مې دا زناورو که څنګه چې 200 ماشومان سره دا کړي دي بچي او دې سړی ولا بوتلې دي جی زمونږ د کلی نه اوس پته لګی لکه چې روزي یو پکې روزي وي چې زم ماته مېلو زم بوتلې ما او اوس سره نور ماشومانو کنه ته یوازې وې سره زه یوازې یم جی او زما پړې دغه خواهش چې زه په فوجي جوړېږم آرمي کې به زم زه به د دې قسمه کارونو ته هېڅوک همداسې نه پرېږدم او هغه ما څه وشو اوس څه وی او اخره کې څه ویل غواړي انصاف زه انصاف غواړم انصاف انصاف غواړم انصاف غواړو ضرور موږ نور سره نیو راغلي پوره من احتجاج دی زمونږ او موږ انصاف غواړو زمونږ د دوستان راغلي دي ما سره د خدای د پاره زمونږ आवाज دی اوریدي شي او زمونږ په دې کیس کې څوک اثر وسوق والا دغه مجرم بچ کول غواړي نو زه به څوکم خیرې به وکم الله پاک دی هغه خلک هم تبا کی الله دې رحم وکړي ګرانو کتونکو یاره انصاف غواړي الله دې وکړي چې دې ته انصاف ملو شي وایا دا زمونږ یو غریب ورور دی او د واسکټ کاریګر دی دردي توپ کوي او په دې خپل غریبۍ کې دی مطلب دومره دی په دې 14-15 ورځې کې د سپریم کورټ ته تللی دی د هر یو نیوز چینل لورغلی دی هر پریس کلب ته تللی دی خو د دې چا نه اورېدله نن که موږ دا 100 کسان راغونډ شوي یو 50 کسان راغونډ شوي یو موږ یو پروګرام نه احتجاج کوو خو کچري نن په صوبایي اسمبلی کې عنایت الله صاحب د جماعت اسلامي هغه دا نوټس چې دی هغه کې مخکې کړی دی صوبایي اسمبلی کې او موږ د دې ته 3 ورځې نور هم انتظار کوو کو په دې باندې مطلب د دې وخت حکمرانانو ته عمل او دغه نه کو څه اقدام په دې باندې ونه کو نو موږ مجبور شو زموږ په دې صوبه کې تقریبا چې 10-12 هزار کاریګر دي د واسکټو نو موږ بیا ټولو ته کال کوو او موږ بیا احتجاج کوو او خپل څومره چې پولیس مطمئن پولیس نه مطمئن نه مطمئن پولیس مطمئن خو په دې نه چې 14-15 ورځې نه هغه وسه پورې یو گرفتاری او یو ته چاپه سم ونه کړلو سجاد خان ته څه غواړي سجاد خان ته دا زموږ مطالبه ده چې دا کم اف آی آر او کم میډیکل شوی دی هغه پازیټیو راغلی دی او مطلب د هغو اف آی آر اخیستی دی نو کم څه کم څه ګرفتاري خو پکار ده څه مطلب څه اقدام خو پکار دی اوسه پورې هغو د دې کلي ته مطلب چارسدې ته راغلي هم نه دي یو تپوس هم نه دی کړی خو مطلب دا ولې چې دا یو غریب سړی دی ځکه
نو همیشه به مطلب د همیشه به زیاتې ظلم به د غریب د بچی سره کیږي او غریب له بیا حق هم نه ملويږي نو موږ دغه مطالبه ده چې زموږ د روډ سره د انصاف وشي او دا کم مجرمانو چا چې دا کار کړی د چا چې په دې کې کردار دی هغه د گرفتار کړی شي او د هغو نه د انویسټیګیشن وشي یو جهان ورنه ګرانو کتونکو دغه ماشوم هم انصاف غواړي عبدالله چې د 14 کالو دی او د انصاف په تمه دی نن پېښور پریس کلب مخې ته ولاړ دی یاره انصاف راته راکړئ منم چې کس به گرفتار هم شي خو بیا هغه دپاره هغه پانسي نشته چې هغه سریعام پانسي شي خو چې دغه پانسي نه داسې ډېر ماشومان داسې ډېر ماشومان هغې سره به دغه ریپ هم کېږي دغه زیاتي هم به کېږي او موږ به دا مایک هم رالو دا کیمره هم به رالو اواز به اوچتو خو زموږ د اواز هېڅ طاقت نشته بیا اخر کې بیا هم غواړي عبدالله انصاف څه غواړي چې پانسي غواړي او الله دې وکړي چې دغه کم کار شوی دی د ماشوم سره هغه ته د سریعام پانسي ملو بېشکه داسې غواړو آمین بنا آمین